الله ولدي تاسو چې څومره مسلې دي نن تاسو د ګیس مسله حل شوه الحمدلله د 35 کروڑ روپو د 35 کروڑ روپو د 350 میلیون پروجیکټ ده او په دې کې چې کومه دوه علاقې پاتې شوي دي اکثر ځای علاقو ته لاړ شم د نمونه ګرانې نمونه کې خطا شم نو معافي به راته لګه کوي نو هغه یو جواب کې تور چپړ د دوی چې کوم د ګیس دا مسله پاتې شوې ده اجزا اس ان جی پی ایل والا ثاقب سیم دلته ناسته او تاسو سیم دلته ناسته دوی دویم چې ډېر زر تر زر په دې کار وکړي او پاکي حکومت پیسې نشي ورکولای دا بوله صوبایي حکومت کا پیسې ورکړي دا مسله به حل د مسله په جیب کې ډېر پروجیکټ دي چې کوم اولډي تاسو یې اپروډ دي دلته اولنې خدای نه مخکې چې زه په دې ترکه باندې یو څه خبرې کومه نو د هغې نه مخکې یو څو خبرې به زه تاسو ته مبارکباد در کوم او د پي ټي آی ورکرانو ته پوره د پاکستان خلکو ته مبارکباد ورکوم چې ستاسو زما وزیر اعظم او بیا بالخصوص زما لیډر چې هغه په یو این کې کم سپیچ کړی دی او هغه وعده کړې وه د کشمیر د خلکو سره چې زه به د کشمیر سفیر جوړېدل غواړم په هغه میټینګ کې ورسره موږ هم ناست ول نو هغه د هغې نه چې کوم کردار ادا کړو کوم تقریر چې هغه وکړو او د کشمیر مسله چې په کومه طریقه باندې هغه هلته وویله نو زما خیال دی دا د خیرجي تحسین قابل دی زموږ وزیر اعظم صاحب او زه چې څومره ورسره موږ دعاګانې کولی شو چې هغه ته دا دعاګانې کوو ځکه چې څو کاله بعد پاکستان ته داسې یو لیډر میلاو شوی دی چې هغه بلاخوف د یهودو د انګریزانو په منځ کې هغه خبره کوي د اسلام خبره کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د هغې خبره کوي د فلسطین خبره کوي چې د کشمیر خبره کوي د افغان خبره کوي چې په کوم ځای په مسلمان سخته ده هغه خبره کوي خو سچن نابالغه لیډران بیا وایي دا خبره یې ونه کړه او هغه خبره یې ونه کړه نو زه هغه خلکو ته وایم چې خپله باندې هم څه نشي کولی او بل هم کار ته نه پرېږدئ نو لعنت دې شي په تاسو باندې زما وروڼو زه به اوس راشم ستاسو د دې علاقې د ترقۍ دپاره چې موږ څه زموږ سره دي او څه ستاسو ډیمانډ دي کله چې موږ حکومت کې راغلي یو نو اول پرایم منسټر دا حکم کړی و چې ټول قبایلي علاقه جات ته چې دی هغې ته صحت انصاف کارډ ورته زر تر زره ورکوي چې دې ټولو خلکو ته د صحت انصاف سہولیات مفت میلاو شي او هغې تاسو ته په شناختي کارډ باندې کړی دی چې کم د چا سره د قبایلي علاقه جات کو هغه د درې دی کو هغه د کوارټ دی کوارټ دی کو هغه د مومن دی کو هغه د باجوړ دی کو هغه د خیبر دی کو هغه د اورکزو دی کو هغه د کورم دی کو هغه د ساوث وزیرستان دی کو هغه د نارت وزیرستان دی هغه ټولو ته به انشاءالله دا د صحت دا سہولیات تاسو ته فری میلاویږي چې کم ځای کې علاج کول غواړئ 10,20,000 روپو علاج به تاسو ته فری میلاویږي دا د هغې ریاست مدینې اولنی پلر دی چې کوم عمران خان وایي د ریاست مدینه خبره چې هغه کوي د پیغمبر علیه السلام د ادوار خبره چې هغه کوي هغه هم دا یوه خبره ده چې اولنی سټپ د دې نه اخیستی شوی دی او ورسره د احساس پروګرام دی هغه به صوبې ته هم راځي داسې سټپس نور هم را روان دي انشاءالله ولځي بیا دلته خبره وشوه د انصاف روزګار د سکیم په حوالې سره بالکل چې څومره دلته تاسو ټول هنرمند دي تقریبا انشاءالله تاسو ته به دا د قرضې د بغیر سوده سهولت چې دی دا به تاسو له هم درکوو زه د اوس نه اناونس کوم چې تاسو ته دا میلاو شي انشاءالله دلته نه بل ډیمانډ وشو اپګریډیشن د اف آر د هسپتال بالکل دا هسپتال ته هم ستاسو حق دی چې تاسو ته دا سهولیت میلاو شي زه ته اعلان کوم د فیډر خبره وشوه د نوي فیډر څه فیډر او څه ګریډونه ته موږ مخکې نه اپګریډ کړي دي دغې ټولو ګریډونو ته او دغه فیډرو ته تقریبا 7.8 ارب تقریبا 7 ارب روپۍ مخکې موږ ورته پیمنټ کړی دی او روان دی د څه ګریډونو افتتاح ما په دا کې کړې ده په مومند ایجنسۍ کې د مومند علاقې ډسټرکټ کې اوس په انشاءالله مخکې ځو چې څومره هم ستاسو ضرورت دي دا ته اعلان کوم دا به یې ته پوره کوو انشاءالله ورځي د ګرلز کالج خبره وشوه بالکل
تعلیم ورکول دا د حکومت وخت ذمہواری ده او دا حکومت په ان شاء الله د قبایلو بچی ته نه د خیبر پختونخوا خلکو ته نه د پوره پاکستان خلکو ته به ان شاء الله د عمران خان په مشرۍ کې دا تعلیم ورته ورکوو. زه تاسو ته د کالج اعلان کوم. دلته د یو کالج باندې الریډي کار روان دی. ان شاء الله په دغه باندې به بیا راځم، بیا به سره ملاقات کوم. اوس ډیمانډ خو دنه پاتې شوي هېر شوي هغه به ان شاء الله په هغه پیر باندې به اعلانات وکړم. د روډز خبره وشوه، د پلونو خبره وشوه، عابد خبره وکړه لکه د امریکا نه چې پاکستان ته راشي. ما د پرایم منسټر صاحب یو دغه اورېده، یو انټرویو ورکوله خاص کر د افغان په دې مجاهدینو په دې باندې. هغه ورته یې ګوره ستاسو د ټیکسز پیسې چې دي دا ټول لاړې هلته او زه چې په دې روډ تلم نو هغه روډونه اوچتېدل لګېدل. انشاءالله د امریکې نه زموږ روډونه ښه دي د پاکستان ګورئ. دا یو خبره یاد ساتئ. خو بهرحال دې خوا روډونه خوا خیبر پښتونخوا مخکې او دا قبایل علاقه جات دي. انشاءالله دا کم کمی چې دلته د روډونو دی انشاءالله العزیز دا روډونه به ته مونږ کمپلیټ کارپیټ کوو او چې څه دا کېږي هغه به انشاءالله خامخا کوو. د سکولونو خبره وشوه، بالکل چې کوم ځای ستا اپګریډیشن پکار دی، کوم ځای ستا نوی سکول پکار دی، زه د تابعدار یم. انشاءالله دغه سکولونو به ته خامخا جوړو زه ته اعلان کوم. دا ستاسو دغه او څه چې موږ سره مخکې کړي دي په هغې باندې خو ما د صحت انصاف کارت خبره وکړه، د انصاف روزګار خبره مې درته وکړه، د هغې سره سره د روډونو خبره وشوه. د انډسټریل سټیټ خبره وشوه. بالکل چې تاسو کورونو کې جوړول غواړئ دا به زموږ د کاټیج انډسټري چې څنګه ده د هغې په طرز درته دا اعلان کوم. دا انډسټریل سټیټ په همدغه شان دی چې څنګه تاسو غواړئ. دې نه علاوه 1122 1122 ریسکیو چې دی هغه الریډي تاسو ته ایکسټنډ شوی دی. دا ځوانان دلته ولاړ دي، دغه والا 1122 والا وردی اچولې ده تاسو ته مخامخ دي. دې نه علاوه دین علاوه د اوبو کو ستاسو څه مسایل دي انشاءالله په هغې باندې هم کار کوو چې دا مسلې ستاسو حل شي. شهریار پکې بیا د سپورټس کمپلیکس سپورټس ګراوند خبره وکړه. د ځوانانو دپاره دغه زما د طرفه تحفه شوه ورته او انشاءالله د ټولو نه غټه چې ستاسو کوم پروجیکټ را روان دی چې د هغې سره به د دې ټولې سیمې دا ساوترن بیلټ چې ورته وایي د دې به ورسره انشاءالله تقدیر بدلېږي او هغه د انشاءالله مونږ پې کار شروع کړی دی. په بجټ کې مو اچولې ده فیزیبیلیټي به اوس شروع شي او هغه دا ساوترن ایکسپریس وی درته جوړوم چې دا پېښور نه ډایرکټ یو ایکسپریس وی درته جوړه کړو او ډایرکټ ډیر خان ساوت وزیرستان ته په دې علاقو باندې دا دره ټان دا ټول چې څومره ډسټرکټ دي چې دا ورسره ټچ شي ستاسو په همدرب کې او ستاسو چې څومره کاروباري دغه دی چې پای کې تاسو دا فایده راشي چې دا مو یو هغه پروجیکټ وي تاسو په دې ځای کې. نورې ټوله ته ما اناونسمنټ وکړو چې ستاسو پروجیکټونه زما په جیب کې پراته وو هغه مې درته وویل او چې کوم ستاسو ډیمانډ و اخرنی یو ډیمانډ د ډسټرکټ دی. په دې تېر شوي حکومت کې موږ ډېر زیات ډسټرکټس اناونس کړي چې په هغې د ټولو نه مثال زه به د کوهستان ووایم چې د کوهستان ډېره کمه علاقه ده خو 3 ډسټرکټس ورته اناونس شوي دي. اوس زه په هغې هم ستومانه یم چې دې سره به څه کوم ځکه هغه بیا د ډسټرکټ دغه پوره کولی نه شي. د حکومت سره دومره وسایل نه چې هغه ډسټرکټ افورډ کړي. خو بهرحال موږ به وګورو د هغې لپاره موږ یو کمیټې جوړه کړې ده. دا کم تجویز چې راکړو عابد زه به هغه تجویزات کمیټې ته ورولېږم کو فیزیبل وي نو انشاءالله زه ذموار او کو فیزیبل نه وي څه طریقه به ورته جوړو چې هغه بل نیکسټ پروګرام دی چې زه راځم په هغې به مونږ کار کړی نو په دې به د بیا د انشاءالله پر روان پروګرام کې بیا څه اعلان درته وکړم. په اخره کې زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم خو لاندې میډیا والا ولاړ دي دوی په اردو کې یو څو خبرې وکړي. شهریار خان خو منې کړي چې وطن د پښتو دی خو بهرحال میډیا دلته ولاړه ده. دا څومره دورې چې دي تاسو ما ته وایئ راځئ زه ورته بالکل په سبا حاضر یم او ستاسو په هر اف آر په هر ضلع کې به حاضر یم.
زما خپل باندې په دفتر کې چې میکینې نه عزیزي مرینه چې چاني ولې ما بار چې ګرځم خوشحالي کې خلکو سره میلاو شم ته زده کړو کو سوینو د خلکو مشکلات ستونزې وورو دا غنه بعد بیا دا میلا ملاقاتونه وشي نو دا خبره ملاب چې دا ډېر ضروري دی چې کوم دورې ما ته پاتې دي ان شاء الله څومره اف آر دي او څومره دلته نوې ضلعې جوړې شوي دي ان شاء الله په ټولو د به زما په ټوله خیبر پښتونخوا کې به ګرځم ان شاء الله هغې ته به م راشم اف آر واټ ته اف آر ټانک ته اف آر لکي ته اف آر ډي آی خان ته څومره چې دي ان شاء الله د هغې به تم وزټس وکړم دا ته ستاسو ستونزې څه مسایل دي هغه به واورم ان شاء الله په هغې باندې به څه دغه به وکړو څه کار به هم ادا کړو. سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں. میں صرف 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پراپرلی جو میرا وزٹ تھا درا دمخیل ایف آر کی طرف, تو آج اس وزٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو, آپ لوگوں سے مل لوں, آپ لوگوں کے مسائل سنوں اور آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکوں. میں سب سے پہلے اپنے پرائم منسٹر صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, اور انہوں نے جس طرح کشمیر کا مسئلہ یو این میں اٹھایا ہے اور جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے جو ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, ان کے ساتھ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور انشاءاللہ جو بھی پرائم منسٹر صاحب سے ہو سکے گا وہ سارے مسلمان ممالک کے لیے وہ ادا کریں گے, اپنے کردار ادا کریں گے. اور کشمیر کے بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ بے فکر رہے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایسا ہیرا ملا ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جس طرح شہریار بھائی نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ انڈیا کی طرف سے بالکل میں نے بھی خود سنا کہ انہوں نے آدم خیل کا ذکر کیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ در آدم خیل ہے, یہاں پر پٹھان اور پختون قوم یہاں پر بستی ہے یہاں پر. اور میں ہر اسپیچ میں کہتا ہوں کہ جب بھی اعلان ہوا جہاد کا تو مجھے جس طرح انہوں نے آزاد کشمیر کو قبائل نے آزاد کیا تھا, پختونوں نے آزاد کیا تھا, انشاءاللہ یہی پختون جا کے مقبوضہ کشمیر کو بھی انشاءاللہ آزاد کریں گے. میرے دوستو, کچھ لوگ پھر کہتے ہیں جی ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں, ان کے پاس سیاست کرنے کے لیے کچھ بالکل ان کے پاس نہیں ہے, بالکل وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اس میں 4 پوائنٹس بولے تھے. کلائمیٹک چینجز کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی, اسلام فوبیا کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی, افغانستان کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی, فلسطین کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی, اور کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا تھا انہوں نے. تو کیا کوئی اور پرائم منسٹر آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کی ہسٹری میں 71-72 سال میں کسی نے اس طرح کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. کسی نے نہیں اٹھایا ہے. ایک ذوالفقار علی بھٹو, اس کے ہم عزت کرتے ہیں, لیکن ایک پیج کو پڑھنے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. اور یہاں پر جو میں آپ کے درمیان موجود ہوں, میں نے آپ کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اور کی ہے اور کروں گا انشاءاللہ. آج تو پراپرلی گیس کی اناگوریشن تھی جو 35 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے, اور 4 اضلاع کو یہاں پر جو 4 قوم بستے ہیں ان کی آلریڈی یہاں پر ان کی اپروول آ چکی ہے, لیکن جو ایک علاقہ ایک قوم باقی ہے ان کو انشاءاللہ ہم ضرور گیس دیں گے. آلریڈی میں نے ڈائریکٹیو دے دیا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے فنڈز کی ارینجمنٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ پروونشل گورنمنٹ اس کی فنڈز کی ارینجمنٹ کرے گی, اور میں آپ لوگوں کے لیے اس کی منظوری کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہاں پر ہاسپٹل, اسکولز, کالجز, روڈز, برجز, جتنی بھی یہاں کی ضروریات ہے یہ ریٹرن میں میرے پاس آ جائیں گی. میں سب آپ کے لیے اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سب آپ کے لیے میں کروں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, میں آپ لوگوں سے ملا. تو آخر میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
पाकिस्तान जिंदाबाद।